نن ټاپک زمونږه کیمیکلز کیلکولیشن دی چیرې په کیمستري کې موږ کیمیکل کیلکولیشن څنګه وو کیمیکل کیلکولیشن مین چې موږ یو ګیون مول ماس ته څنګه کنورټ کوو یا به موږ ماس مول ته څنګه کنورټ کوو داسې پارټیکلز به مول ته څنګه کنورټ کوو او مول به پارټیکل ته څنګه کنورټ کوو نو دا زموږ سره به دی کې فرست وان مول ماس کنورژن دی چیرې مول به زم ماس ته څنګه کنورټ کوم او ماس به مول ته څنګه کنورټ کوم مطلب دا دی چې زموږ سره 1 مول واټر خو ټیک د 18 ګرام برابر وي خو که اوس ما ته څوک راکړي چیرې نه 18 ګرام نه 60 ګرام واټر د 100 مول برابر 50 ګرام واټر د 100 مول برابر دی 100 ګرام واټر د 100 مول برابر دی مین ماته ماس راکړي ادر دین مولر ماس مطلب ماته چې 18 ګرام پرې دوا خو ټیک د 1 مول واټر برابر دی خو 50 ګرام واټر د 100 مول برابر دی 60 ګرام واټر د 100 مول برابر دی 100 ګرام واټر د 100 مول برابر دی مین ماته ماس راکړي او دا ماس ز مول ته کنورټ کوم نو دې ته ماس مول کنورژن وای یا که ماته وای چې ټیک د 1 مول واټر خو د 18 ګرام برابر دی خو 1 مول پرې دوا 2 مول واټر به د 100 ګرام برابري 3 مول واټر به د 100 ګرام برابري 5 مول واټر به د 100 ګرام برابري یا 5 مول ګلوکوز به د 100 ګرام ګلوکوز برابري نو دغه ته بیا موږ څه وایو دغه ته مول ماس کنورژن وایو نو په فرست پورشن کې تاسو ته مول ماس کنورژن چیرې مول به ماس ته څنګه کنورټ کو یو ګیون مول که مطلب د یو سبسټانس 56782 half 0.5 1.5 مول ما راکړي او ما ته وایي چې دې سبسټانس دغه مول به د 100 ګرام برابر یو دغه ته څه ما مول ماس کنورژن وته یا که ما ته ماس راکړي چې 60 ګرام یا 80 ګرام یا 50 ګرام یا 2000 ګرام مطلب یو سبسټانس راکړي واټر راکړي ګلوکوز راکړي او دغه ماس یې ماته راکړي چې دغه ماس د دې سبسټانس د نمبر اف مول ته څنګه کنورټ کړو هغه ته ماس مول کنورژن وایي پکې فرست زموږ سره ماس انټو مول کنورژن دی د ماس انټو مول کنورژن مطلب دا دی چې یو ګیون ماس یعنی ماس په هغوی ماته یو سبسټانس راکړي او ماته وایي چې دې سبسټانس دا ماس څه ته کنورټ کا مول ته کنورټ کړو دغه ته وایي ماس انټو مول کنورژن وایي په دې کې به زموږ سره ګیون ماس ان ګرامي دی یو سبسټانس ماس په مال شي هغه راکړي او مولر ماس دا په دې فارموله کې په کار راځي دا موږ هغوی نه راکړی خو دغه سبسټانس مولر ماس په خپله موږ څه کوو کالکولیټ کوو ځکه چې دغه فارموله کې دا څه راځي په کار راځي نو مولر ماس اف سبسټانس ریکوایرډ به زما سره سي یعنی ماس ان ګرام خو ټیک د ګیون دی او مولر ماس هغه نون دی موږ دا موږ ایزیلی په خپله کالکولیټ کولی شو یو سبسټانس او ریکوایرډ دی نمبر اف مول چې یاره نمبر اف مول تاسو دغه ماس ان ګرام چې موږ کوم درکړی دی سبسټانس دا مول ته څه کوي کنورټ کوي د هغې لپاره فارموله داسې ده چې نمبر اف مول او نمبر اف مول یاد ساته دا په سمال ان باندې څه کېږي په هغې باندې ریپرزینټ کېږي از ایکول ټو ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس ماس ان ګرام هغه ماس کوم چې ماله دوی راکړی دی او مولر ماس دغه سبسټانس به موږ څه کوو په خپله کالکولیټ کو د مولر ماس کالکولیشن طریقه تاسو ته ما په پریویس لیکچر کې خوري دا چې کله دغه ماس ان ګرام موږ په مولر ماس ډیوایډ کو نو دغه ګیون ماس به زموږ سره څه ته کنورټ شي مول ته کنورټ شي اوس په دې باندې به موږ 2 نومیریکلز کوو دغه 2 نومیریکلز نه بعد به تاسو ته دا کلیر شي چې یاره موږ به څنګه یو ګیون ماس مول ته کنورټ کوو خاصن چې موږ په سلایډ کې فارموله کلیر کړه چې یاره موږ به د یو سبسټانس ماس څنګه دغه نمبر اف مول ته کنورټ کوو په هغې باندې دا نومیریکل ګیون دی ستاسو په بک کې په پیج 33 باندې او ایگزامپل نمبر 1.3 دی چې کالکولیټ د مولز ان 60 ګرام اف CO2 په 60 ګرام کاربن ډای اکساید کې تاسو نمبر اف مول څه کوي کالکولیټ کوي دا یاد ساته د ټول نه مخکې موږ څه چل کوو ګیون ډیټا ټول نه مخکې موږ څه چل کوو ګیون ډیټا چې څو کومه ډیټا ما ته په نومیریکل کې ګیون دا هغه به زه څه کوم د ټول نه مخکې به زه هغه ډیټا ځان ته راټولوم نو ګیون ډیټا کې که موږ وګورو نو کالکولیټ مولز ان 60 ګرام اف CO2 یعنی 60 ګرام ګیون دی څه ګیون دی 60 ګرام او دا 60 ګرام د CO2 ماس دی نو څه ګیون دی ماس اف CO2 از ایکول ټو 60 ګرام ها اوس دا یاد ساته چې کلم د یو مالیکول یو کمپاوند یا د یو ایټم یو ګیون ماس تر هغه نمبر اف مول ته کالکولیټ کې کنورټ کې نو په دغه کې به زموږ سره دا یاد ساته چې دغه ایټم دغه مالیکول یا دغه کمپاوند مولر ماس هم پکار وي مولر ماس اوس موږ د ګیون نه دی خو په فارموله کې به زموږ پکارېږي نو هغه موږ په خپله څه کوو کالکولیټ کوو او تاسو ته ما په یو لیکچر کې پریویس لیکچر زموږ په هغې کې ما د مولر ماس کالکولیټ کولو طریقه هم ښولې ده نو اوس به موږ څه چل کوو مولر ماس اف CO2 به څه کوو کالکولیټ کوو مولر ماس اف CO2
نو CO2 مولر ماس کیلکولیشن لپاره یاد ساده 1 پکې زموږ سره سره کاربن دی پلس 2 پکې زموږ سره سره اکسیجن دی ها اوس 1 زموږ سره سره کاربن دی خو د کاربن مولر ماس 12 ګرام پر مول دی سره 12 ګرام پر مول پلس 2 پکې اکسیجن دی او د اکسیجن مولر ماس 16 ګرام پر مول ها اوس 112 د بریکټ خبر بس کو هغه ختمو 112 12 ګرام پر مول پلس 216 32 ګرام پر مول ها اوس که زه نمبر ته وګورم نو د دواړو نمبر سره دا یونټ چې کوم دی یعنی ګرام پر مول هغه سره کامن دی دا به کامن والا ما او 2 نمبر په خپل کې څه کوم 8 کوم نو 12 پلس 32 او ګرام پر مول به څه کوم کامن والا ها اوس 12 او 32 سره راځي 44 ګرام پر مول Now 44 gram per mole is the molar mass of CO2. Molar mass हम CO2 मालूम शो उस कम दवा डेटा जे मंग required वे दगा 60 यानी mass औस दगा molar mass. दा two data सिद्धि दा मसला दा n of the उस मंग easily सचल कोले शो the 60 gram carbon dioxide मंग दागी number of mole ता conversion कोले शो. नो formula आगे दा पारियात साथे formula सा फार्मूला फार्मूला नमक क्वेश्चन कोई लेवल पर गिवन डेटा लिखे द गिवन डेटा न बाद रिक्वायर्ड लिखे सब लिखे रिक्वायर्ड नो रिक्वायर्ड के मंगुगुर नो जम सर नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है सर रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 से आगा रिक्वायर्ड है वो सर दूसरा फार्मूला नो फार्मूला जम सर संग चमक स्लाइड के क्लियर कला चिकल दियो मास मंग द गिवन बी नो दगा मास मोल त कन्वर्ट कोल फारा फार्मूला सरा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 से सकली कम चोस मंग से जेन्युइन शू मतलब जनरल फार्मूला बनी यूज को खास कर दूसरा पारा CO2 द पारा यूज को नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ CO2 मास इन gram of CO2 divide by molar mass of CO2 हाँ उस दिन बाद में मुझसे को putting the value हाँ no number of mole of CO2 दा number of mole दा या सदैव पर small n माने से की represent की is equal to mass in gram of CO2 कम जमा सर 60 ग्राम सर 60 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 कम जमा कैलकुलेट को जमा सर 44 ग्राम पर मोल 44 ग्राम पर मोल ग्राम द ग्राम सर कर शो और 60 चे 44 डिवाइड क्यों देना राजी 1.364 से राजी 1.364 मोल नो number of mole of CO2 is equal to 1.364 mole as हम सरसे शो मालूम शो number of mole of CO2 हम सरसे शो 1.364 mole कदा बेटा सो रिजल्ट के लिए कही जरा रिजल्ट मतलब लास्ट कदा से लिखे जरा रिजल्ट बस लिखे number of mole of CO2 is equal to 1.364 mole लाजम का सरस शो आगा रिक्वायर्ड रिजल्ट शो यानी 60 ग्राम CO2 बराबर भी the 1.364 mole हाउस बलिए न्यूमेरिकल स्टार्स पेज नंबर 33 बांधे given the practice problem 1.5 of फागी के वही calculate the number of moles in 90 gram of waters 90 ग्राम वाटर के नंबर आप मुझसे कैलकुलेट कई द क्वेश्चन अक्सर पर एग्जाम के हम राजी अगर जो स्टूडेंट कंफ्यूजन द पर द वाटर पर आइस टर्म से क्या यूज कई दूसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ आइस पर बोर्ड की दाग सादा एग्जाम राजी
دا یاد ساته به دې کنفیوز کیږي نه واټر کین ایگزیسٹ ان 3 states اف میټر واټر په سالډ از ویری لیکوډ او په ګیشي سټیټ کې هم ایگزیسٹ کیدی شي مطلب هغه دی آیس راولي او کو واټر وی پر راولي په دې کې وتا سو کنفیوز کیږي نه دا مطلب بس از اٹ از واټر وی خانو سره زو ټول نو وخت څنګه تاسو ما میتھډ خپلول موږ څه چلو ګیون ډیټا نو ګیون ډیټا موږ د ګیون نومریکل نسکو ورټولو ګیون ډیټا ګزن نومریکل ته وګورم نو په نومریکل کې زموږ سره 90 ګرام واټر یا آیس ګیون دی څه ګیون دی 90 ګرام واټر یا آیس مین ماس اف واټر ګیون دی څه ماس اف واټر یا آیس او فارمولا زموږ سره H2O دا هغه زموږ سره ګیون دی 90 ګرام کلیر شو اوس تاسو ته ویلي چې کله ماس مول ته کنورټ کوئ نو مولر ماس پسې فکار یو او تاسو خپل څه کوئ کیلکولیټ کوئ نو سیکنډ به موږ څه چل کوو مولر ماس په کیلکولیټ کوو څه په کیلکولیټ کوو مولر ماس आप د چا په کیلکولیټ کوو د واټر خبره شروع ده نو واټر په څه کوو هغه کیلکولیټ کوو مولر ماس اف H2O is it is a metal day زموږ سره 2 په کې سره زموږ سره هایدروجن دی प्लस 1 पे किस ऑक्सीजन दे 2 द हाइड्रोजन पर द हाइड्रोजन मोलर मास कम चीज जमंग सरा 1 ग्राम पर मोल दे प्लस जमंग सरा द ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन मोलर मास कम चीज 16 ग्राम पर मोल दे हाँ वो द ब्रैकेट खबर वक्त मोल 2 1 2 ग्राम पर मोल 2 ग्राम पर मोल प्लस 116 ग्राम पर मोल हाँ वो जमंग सरा चूँकि द टू टर्म्स چې کوم गिवन دی هغه دوړ سره ګرام پر مول کامن دی هغه ته کامن وایو او نمبر په خپل کې سکو 8 کو نو 2 + 16 او ګرام پر مول بسکو هغه به کامن وایو نو 2 + 16 = 18 ګرام پر مول وز د 18 ګرام پر مول زمنګ سره مولر ماس اپ شو واټر شو خاوس رازو ریکوایرډ دا خو गिवन ډیټا وس رازو ریکوایرډ نو زه وګورم نومریکل ته نو پر نومریکل کې دی ماته چې کیلکولیټ د نمبر اف مول څخه کیلکولیټ کا معلوم کړو دا سره ریکوایرډ دی سره ریکوایرډ دی مسره نمبر اف مول اف H2O یا سر آیس وته ویلې شم واټر وته ویلې شم هغه سره هغه ریکوایرډ دی خو اوس راځم فارموله لا فارمولا نو فارمولا زموږ سره دا نمبر اف مولز اف H2O کوم چې په n باندې سکیږي गिवन وی هغه برابر دی سره ماس in gram of H2O divide by molar mass of H2O ها نو زموږ سره n نمبر اف مول سره برابر دی هغه موږ په n باندې سکو ریپرزینټ کوو نو n = mass in gram of H2O زموږ سره 90 ګرام دی سره 90 ګرام دی ډیوایډ بای مولر ماس اف H2O زموږ سره 18 ګرام پر مول ګرام د ګرام سره کټ شو او 90 چې په 18 ډیوایډ کې د مسره راځي 5 راځي او مول به سره برسه شي وخی جوړيږي نو مولز نو 5 مول زموږ سره شو هغه ریکوایرډ نمبر اف مول شو کوم چې په 90 ګرام واټر کې سي پریزنټ وي مو سره سره ریزلټ لا ریزلټ نو ریزلټ زموږ سره نمبر اف mole of H2O is equal to 5 mole سره زموږ سره 5 mole H2O کوم چې زما سره سوا 90 grams H2O برابر ها اوس نیکسٹ زموږ سره mole into mass conversion دی mole into mass conversion mean یو given mole دی به موږ ته مول راکړي او دغه مول به موږ ماس ته سکو کنورټ کوو یعنی موږ ته به ګیون سوي نمبر اف مول وي او په دې فارموله کې هم مولر ماس سی هغه په کار وي دغه موږ ته نون وي الریډي یعنی چې کوم سبسټانس خبره شروع ده یعنی د کوم سبسټانس چې ماته مول ګیون دي دغه سبسټانس مولر ماس موږ ایزیلی په خپل کیلکولیټ کولی شو او دا به کیلکولیټ کوو ځکه چې فارموله کې داسې په کار راځي او په کاریږي ریکوایرډ به زموږ سره ماس ان ګرام یعنی دغه ګیون نمبر اف مول به دغه سبسټانس موږ ماس ته کنورټ کوو mass in gram ته بس کو کنورټ کو دغه لپاره فارمولا څنګه را mass in gram برابر دی د number of mole can be represented by a small n into molar mass
چې کله دغه نمبر اف مول کوم چې ګیون دی هغې له زه ضرب ورکړم دغه سبسټانس په مولر ماس کې، نو ایزیلی به دغه نمبر اف مول د دغه سبسټانس ته کنورټ شي، دا به د هغه ماس ان ګرام ته کنورټ شي چې یاره دغونه څه یعنی دغونه مولز د څه ته د دونه ماس سره هغه برابر دی. نو دا زموږ سره فارموله ده د څه د مولز کنورژن چې یاره مول به موږ ماس ته څنګه کنورټ کوو. ماس ان ګرام برابر یو څه د نمبر اف مول انټو مولر ماس. په دې باندې موږ یو دوه نومریکلز کوو او دغه دوه نومریکلز نه بعد به تاسو دا ایزی انډرسټینډ کړئ چې یاره څنګه به موږ نمبر اف مول څه ته کنورټ کوو ماس ان ګرام ته. هاوس جرنل پرابلم کوو په څه باندې په مول ماس کنورژن باندې. که یو سبسټانس مول ماته ګیون دی نو دغه مول به زه د دغه سبسټانس ماس ته څنګه کنورټ کوم. نو باقي یو جرنل ایگزامپلز موږ کوو چې کیلکولیټ ماس ان ګرام اف 2 مول CO2 پر 2 مول کاربن ډای اکساید کې به ماس ان ګرام څونه یعنی 2 مول کاربن ډای اکساید به د 100 ګرام کاربن ډای اکساید سي برابر وي. نو ټول نمخ کې ایز یوزول موږ څه چل کوو ډیټا به ټولو ګیون ډیټا په ګیون ډیټا کې که زه وګورم نو نمبر اف مول سره هغه ګیون دی. نو نمبر اف مول کوم چې په سمال ان باندې ریپرزینټ کیږي اف CO2 هغه دی زموږ سره 2 مول څه 2 مول. ها اوس دا خبره یاد ساتئ چې کله ماس مول ته کنورټ کوئ یا مول ماس ته کنورټ کوئ نو په دغه کې دغه سبسټانس کوم چې ګیون دی لکه څنګه کاربن ډای اکساید ګیون دی هغه مولر ماس په خامخا تاسو کوئ کیلکولیټ کوئ. زموږ سره مولر ماس اف CO2 په CO2 کې 1 زموږ سره سره کاربن پلس 2 پکې سي زموږ سره اکسیجن. ها 1 د کاربن په ځای د کاربن مولر ماس چې کوم زموږ سره 12 ګرام پر مول دی پلس 2 د اکسیجن په ځای د اکسیجن مولر ماس کوم چې 16 ګرام پر مول دی. ها به د بریکټ خبره 12 ګرام پر مول پلس 2 16 32 ګرام پر مول. ها اوس د دواړو طرف سره ګرام پر مول کامن دی نو نمبر به جمع کو ګرام پر مول به د سکو هغه کامن وایو. نو 12 پلس 32 او ګرام پر مول څه شو کامن شو. اوس 12 پلس 32 دا زموږ سره شو 44 ګرام پر مول. دا 44 ګرام پر مول از د مولر ماس اف CO2. ها اوس ریکوایرډ زموږ سره ریکوایرډ که زه نومریکل ته وګورم په نومریکل کې ماته څه وایي کیلکولیټ ماس ان ګرام څه ریکوایرډ دی ماس ان ګرام د چا د CO2. نو ماس ان ګرام of CO2 زموږ سره څه دا ریکوایرډ دا موږ څه کوو معلومو. اوس سره زه خپل سلوشن ته نو په سلوشن کې زموږ سره فارمولا یعنی کومه فارمولا به زه یوز کوم چې زه دغه ګیون مول اف CO2 کوم چې 2 مول دی هغه زه ماس ته څه کوم کنورټ کوم. ها دا یاد ساته چې ماس ان ګرام of CO2 is equal to یو سبسټانس ماس چې کله موږ څه کوو مطلب هغه موږ معلومو بول موږ ته ګیونی نو هغه موږ سره فارمولا دا چې ماس ان ګرام اف CO2 is equal to number of mole of CO2 into molar mass of CO2 molar mass of CO2. دا فارمولا دلته زه جنون لیکم نور که جرنل فارمولا موږ لیکو نو د ماس ان ګرام از ایکوال ټو نمبر اف مول انټو مولر ماس. خو دلته کاربن ډای اکساید خبره شروع ده نو زه کاغذ کوم هغه منشن کوم دا غیر لپاره زه جنون فارمولا لیکم. ها نو زموږ سره putting the value یا putting the given data نو mass in gram of CO2 is equal to number of mole of CO2 زما سره سره هغه 2 مول دی سره 2 مول دی into molar mass of CO2 زما سره سره 44 gram per mole سره 44 gram per mole دی 44 gram per mole دی. ها اوس مول به د مول سره شي کټ شي او 244 لا د نو سره شي 88 ګرام به شي.
زمونږ سره څه شو 88 ګرام زمونږه ریکوایرډ ماس ان ګرامو کوم چې 2 مول CO2 سي برابري فاینل کې راځو سره ریزلټ لا ریزلټ نو ریزلټ کې زمونږ سره mass in gram of CO2 کوم چې زما سره رالو د 88 ګرام برابر رالو دا زما سره څه شو هغه ریکوایرډ انسر کوم چې زما نه سو هغه غوښتلو ښه و زمون سره په مول ماس کنورژن کې یا نه چې زمون سره مول ګیون دی هغه ماس ته کنورټ کوو پای کې زمون سره بل یو جرنل ایگزامپل تاسو کوم هغه زموږ سره دی چې کیلکولیټ ماس ان ګرام اف 5 مول H2O یا آیس دا اکثر ایگزام کې مرضی او دوی جست تاسو به آیس ټرم سره باغی کنفیوز کول غواړي نو آیس او واټر سره هغه سیم چیز دی یو چیز دی ها نو ټول نمبر کې از یوزوال موږ بس چرګو ګیون ډیټا سبا کو ګیون ډیټا ها نو ګیون ډیټا زموږ سره که زه وګورم نو مولز اف H2O سره هغه ګیون دی نو نمبر اف مول اف H2O هغه سره هغه ګیون دی څونه مول دی 5 مول دی ها یا ساده په ماس مول کنورژن کې یا مول ماس کنورژن کې زموږ سره دغه سبسټانس د کوم باره کې خبره کیږي دلته H2O خبره کیږي هغه مولر ماس کیلکولیټ کول سي هغه ضروري مست وي هغه به ګیون ډیټا کې تاسو خپل کیلکولیټ کوئ زموږ سره وسره molar mass of H2O زموږ سره 2 پکې سری هایدروجن دی پلس 1 پکې سره اکسیجن دی is equal to 2 د هایدروجن په ځای هایدروجن molar mass کوم چې زموږ سره 1 ګرام پر مول دی پلس 1 د اکسیجن په ځای د اکسیجن molar mass کوم چې زموږ سره 16 ګرام پر مول دی خاله بریکټ خبر به ختمونه 2 1 2 ګرام پر مول plus 116 za 16 gram per mol ها زمون سره که زه وګورم نو په دواړو ټرم کې زمون سره ګرام پر مول سره هغه کامن دی او د کامن والا ما او نمبر په خپل کې څه کما 8 کما 2 plus 16 او ګرام پر مول should be taken sir common هغه کامن والا ما 2 plus 16 is equal to 18 gram per mole 18 gram per mole is the molar mass of H2O نو زموږ سره 2 پیرامیټر یعنی molar mass او number of mole given دی نو ایزیلی لیدنه mass in gram څخه کولای شم کیلکولیټ کولای شم هو راځو سره required یعنی چې زموږ نه په نومریکل کې 200 وایي نو required زموږ سره دی mass in gram of H2O سره زموږ سره mass in gram of H2O د H2O ماس پکار دی او بس کې پکار دی په ګرام کې پکار دی کوم H2O د 5 مول H2 هاوس راځو سره فارمولا نو فارمولا زموږ سره ماس ان ګرام of H2O is equal to number of mole of H2O number of mole زموږ سره بس مالین باندې سیږي ریپرزینټ کیږي تاسو فلی کې لیکل شي number of mole of H2O into molar mass of H2O so molar mass of H2O نو n په ځای به سولو کومه د number of mole په ځای به 5 mole کوم چې ماته سره given دی هغه ولیکم 5 mole into یونټ به زیات ساته یونټ به مشر برداشت کوی لیکي نو 5 mole into molar mass of H2O زموږ سره 18 ګرام پر مول نو دلته وګورئ تاسو نو مول د مول سره کم ختم شو او 5 لپاره 18 کې چې کله موږ ملټیپلیکیشن ورکو نو 5 18 ځا 90 ګرام 90 ګرام زما سره ریکوایرډ ماس ته وسره ځو سره ریزلټ لا ریزلټ په ریزلټ کې زما سره mass in gram of H2O هغه برابر دی سره د 90 ګرام برابر دی دا زموږ سره څه شو ریکوایرډ انسر شو 90 grams زموږ سره څه برابرۍ د 5 مول واټر برابر یعنی 5 مول واټر برابر دی سره د 90 ګرام واټر moles او particles conversion چیرې مول په particle ته څنګه کنورټ کوو particles با
مول ته څنګه کنورټ کو یعنی زمونږ سره په 1 مول کې ټیک دی اوګاډرو نمبر اف پارټیکلز وی خو اوس ادر دین اوګاډرو نمبر اف پارټیکل دی او سبسټانس ماته راکی ماته وایي چې دا به سونه مول برابر وي او یا ماته نمبر اف پارټیکلز راکی او دا غي زمانه غواړي چې دا سونه مول برابر دی یا مالا other than 1 mole یو سبسټانس راکی مطلب half mole راکی 2 mole راکی 3 mole راکی 5 mole راکی 6 mole راکی اما ته وایي چې دا نمبر اف پارټیکل دسه کنورټ کا نو دا ټایپس کې موږ سره 2 ټایپس نومریکل راځي یو راځي موږ سره particles into mole conversion particles into mole conversion کې به given موږ ته نمبر اف particles وي مطلب د یو سبسټانس atoms به given وي یا به د یو فارمولا یونټس ions given وي یا به molecules given وي او اوګاډرو نمبر څنګه به د فارمولا کې به کار راځي یعنی amount of substance in 1 mole هغه زموږ سره 6.023 into 10 to the power 23 دی نو دا known to everybody دا موږ ته پته وي خو دلته زه لیکم په given کې چیرې دا په دا فارمولا کې به سره وي په کار راځي نو ځکه په کار راځي دا موږ ته سي known وي required به کې سي number of mole means the given number of particles به موږ څه کنورټ کو mole ته کنورټ کو فارمولا چې کوم موږ یوز کوو هغه زموږ سره دا چې number of mole is equal to number of particles divided by Avogadro number چې کله number of particles زموږ تر اکړي موږ ته چې دا mole ته کنورټ کا دا number of particles به موږ په Avogadro number سره ډیوایډ کو دا number of particles به ایزیلی زموږ سره mole ته شي کنورټ اوس په دې باندې یو نومریکلز کو دا نومریکل نه بعد با تاسو به دې پوه شئ چې څنګه به موږ یو given number of particles mole ته کنورټ کو هاوس په سلاید کې موږ یعنی particles mole conversion والا فارمولا کلیر کړه چې کله particles کی بني مطلب کله د یو atoms number کی بني د یو molecules number کی بني یا د یو compound د molecules دا غي number given وی او دا given number موږ راغی څه ته کنورټ کو mole ته کنورټ مطلب اوس موږ ته particles given او particle څه ته کنورټ کو mole ته کنورټ کو نو دا زموږ سره تاسو په بوک کې example number 1.4 دی او وایي چې how many moles of hydrogen are there in 8.9 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms کزه 8.9 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms راوالم نو دا hydrogen atoms با د 100 moles برابر وي نو as usual ټول نمخ موږ څه چلو given data from the numericals given data was په given data کې کزو ګرمان number of hydrogen atoms سری هغه given دی څه given دی number of hydrogen atoms هغه زما سره 8.9 into 10 raised to the power 23 دی صحیح شو دا زما سره څه given دی دا number of hydrogen atoms یعنی دوه hydrogen atoms دي خاطر څنګه ما مخکې خبر کړی چې کله هم زموږ سره particles into mole مطلب particles given یو mole تاړو یا mole given یو particles تاړو نو په دې کې Avogadro number زموږ سي هغه فکر وي خانوس number of hydrogen atoms per mole په یو mole کې څومره hydrogen atom 1 mole کې Avogadro number of hydrogen atom څومره Avogadro number of hydrogen atom 6.023 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms per mole صحیح ځکه چې موږ Avogadro number پکاري څوم پکاري Avogadro number پکاري او Avogadro number زموږ سره 6.023 cross 23 دا نمبر د موږ سره Avogadro number نو د hydrogen atoms په 1 mole کې به دوه vertical دي خاص required راځي چې required سری required کې څو ګرام نو how many moles نو moles نه required دی دا given number of hydrogen atom د hydrogen mole ته convert کول دي نو required څه زموږ سره number of mole سری هغه required دی mean n موږ څه کوو هغه معلومه mole can be represented by small n خاص راځو سره فارمولا چیرې دا given number of hydrogen atoms زمول د کنټرول کوم دا غیر فارمولا سره فارمولا زمون سره number of mole of hydrogen خبره کیږي نو ځکه به څه کوم سپیسیفیک کیږم با معنی خپل نومریکل با فوکس ورکوم جنرال فارمولا با لیکم number of mole of hydrogen is equal to number of atoms of hydrogen
hydrogen divided by Avogadro number. Divided by Avogadro number, and Avogadro number can be represented by sir in a banisi ki gya represent ki was putting the masara shwa masara formula shwa by using this formula. The formula for sara was the given number of hydrogen atom the easily the required number of mode the correlation convert correlation was razumanga putting the value putting the value. See the mean number of hydrogen atoms वाला value होलो Avogadro number value बदी फार्मूला के सोर्स फ्रूट कमा easily बा number of mole of hydrogen से शेगा calculate शेओ मालूम होशी. No number of moles of hydrogen atoms is equal to number of atoms of hydrogen as much as 8.9 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms दी divided by Avogadro number यानी number of hydrogen atom per mole अगर हम सरसी 6.023 into 10 to the power 23 यानी Avogadro number per hydrogen से 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms per mole. 6.023 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms per mole. हाइड्रोजन मतलब Avogadro नंबर पसा माद Avogadro नंबर विलियो सकड़ा आवा फुट कड़ा खवसियात सादे हाइड्रोजन एटम्स पर हाइड्रोजन एटम सर्किट शी 10 raised to the power 23 पर 10 raised to the power 23 सर्किट शी और 8.9 चे पर 6.023 डिवाइड को दागे ने बस राशि 1.48 मोल. सही तो दीप बुक के लिखी MOLES दायात साका चिकन द नंबर सर मंग मूल लिखो दा बेलते है यूनिट यूज की और MOL पे लिखी. MOL is the unit of mole मतलब कि द नंबर समा MOLES लिखो दा सर दा गलत है अल तो मंग समेशन को यूनिट पे लिखो और यूनिट द मोल सर MOL जब सर दा कसो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल वो सर आजम मसला रिजल्ट ला वो सर आजम मसला रिजल्ट ला नो रिजल्ट जमा सर से शो number of moles of hydrogen atom is equal to 1.48 mole. जमा सर से शो अगर required number of mole को जमा सको calculate यानी 8.9 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms the 1.48 mole सी दारी बराबर हुई. Does masara shwa does masara formula shwa by using this formula the formula for sara was the given number of hydrogen atom the easily the required number of mole the correlation convert correlation वो सर azumanga putting the value putting the values. सही दा mean number of हाइड्रोजन एटम्स वाला वैल्यू होलो Avogadro नंबर वैल्यू बदी फार्मूला के सोर्स फ्रूट कमा इजीली बा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन से शेगा कैलकुलेट शेओ मालूम होशी. नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन as much as 8.9 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms दी divided by Avogadro number यानी number of hydrogen atom per mole अगर हम सरसी 6.023 into 10 to the power 23 दी यानी Avogadro number per hydrogen से 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms per mole. 6.023 into 10 raised to the power 23 hydrogen atoms per मोल. हाइड्रोजन मतलब Avogadro नंबर पसा माद Avogadro नंबर विलियो सकड़ा आवा फुट कड़ा खवसियात सादे हाइड्रोजन एटम्स पर हाइड्रोजन एटम सर्किट शी 10 raised to the power 23 पर 10 raised to the power 23 सर्किट शी और 8.9 चे पर 6.023 डिवाइड को दागे ने बस राशि 1.48 मोल
صحیح د دوی په بوک کې لیکي ایم او ال ای اس دا یاد ساته چې کله د نمبر سره موږ مول لیکو نو دا به هلته از یونټ یوز کیږي او ایم او ال به لیکي ایم او ال از د یونټ اف مول مطلب که د نمبر سره ایم او ال ای اس ولیکو نو دا سره دا غلط دی هلته موږ څه منشن کوو یونټ به لیکو او یونټ د مول سره ایم او ال دی زموږ سره دغه څه ریکوایرډ نمبر اف مول اوس راځو مسله ریزلټ لا اوس راځم مسله ریزلټ لا نو ریزلټ زما سره څه شو number of moles of hydrogen atom is equal to 1.48 mole دا زما سره څه شو هغه required number of mole کوم چې ما څه کو calculate یعنی 8.9 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms the 1.48 mole سی دغه برابر وي حابل زمون سره مول انټو پارټیکلز کنورژن دی مولز انټو پارټیکلز کنورژنز مین اوس به موږ ته نمبر اف مول راکړي چیرې د پلان کې سبسټانس 2 مول 0.5 مول یا 3 مول یا اني مولز اذر دین 1 مول یعنی 1 مول باندې دی به 1 مول نه هټ کر خبره کوي 2 مول بیا دی 3 مول بیا دی 5 مول بیا دی او موږ ته وایي چیرې دا نمبر اف مول څه ته کنورټ کا دا نمبر اف مول کنورټ کا څه ته particles they convert چیرې ټیک د 1 مول سبسټانس کې 6.023 into 10 to power 23 particles وي یعنی که د ایټمز خبره کوم ایټمز کړه مالیکول خبره کوم دونه مالیکولز کله چې فارمولا یونټ خبره کوم دونه فارمولا یونټس او که اوس د 1 مول خبره نه کیږي مطلب اني other than 1 مول خبره کیږي د 2 مول خبره کیږي د 0.5 مول خبره کیږي د 3 مول خبره کیږي دا غي کنورژن به موږ څنګه کوو موږ به یو فارمولا یوز کوو نو په دې کې موږ ته نمبر اف مولز وي هغه ګیون وي نمبر اف پارټیکلز دا موږ ته نون دی خو دا په فارمولا کې په کار راځي هغه 6.023 into 10 to power 23 دی ریکوایرډ به زموږ سره نمبر اف پارټیکل چیرې دا ګیون نمبر اف مول پارټیکلز څخه کنورټ کا فارمولا به موږ یوز کوو number of particles is equal to number of mole into Avogadro numbers چې نمبر اف مول زه په Avogadro نمبر کې ضرب ورکما یو ګیون نمبر اف مول به ایزیلی نمبر اف پارټیکلز شي کنورټ شي اوس دې باندې یو نومریکلز کوو دا نومریکل نه بعد به تاسو ایزیلی دا څه کې انډرسټاند کړئ چې څنګه موږ یو ګیون نمبر اف مولز پارټیکلز څه کوو کنورټ کوو ها اوس کله یو سبسټانس نمبر اف مول ماته ګیون دی او هغه زمانه نمبر اف پارټیکلز غواړي یعنی اوس چې موږ کوم کنورژنس فارمولا کلیر کړو وختي نو هغه فارمولا راځي چې کله ماته نمبر اف مول دی او سبسټانس مطلب دی ایټمز نمبر اف مول ګیون دی د مالیکولز یا د کمپاوند نمبر اف مول ګیون دی او زموږ څو کیسونو کې چې دغه نمبر اف مولز دغه پارټیکولر سبسټانس د کوم چې دغه نمبر اف مول ګیون دی دا نمبر اف پارټیکل د څه کنورټ نو فارمولا موږ کلیر کړو اوس راځو په دغه باندې یو نومریکل کوو نو تاسو په بوک کې کم ایکسرسایز چې دی باغ ایکسرسایز کې په شارټ کوېسچن چې کوم سیکشن دی باقي کوېسچن نمبر 8 کې یو نومریکل دی هغه وایي چې کیلکولیټ د نمبر اف مالیکولز ان 6.50 مول اف CH4 6.50 مول CH4 کې سونا CH4 مالیکولز مطلب دا ګیون مول اوس موږ څه ته کنورټ کوو نمبر اف مالیکولز ته به کنورټ کوو نو از یوزول لول موږ څه چل کوو نو خپل نومریکل نه به ډیټا څه کوو هغه کلیکټ کوو نو ګیون ډیټا نو ګیون ډیټا ته زه وګورم نو ما دا په نومریکل کې نمبر اف مول اف CH4 سره هغه ګیون دی څه ګیون دی نمبر اف مول of CH4 او the number of mole represent کیږي په څه باندې دا په سمال n باندې او برابر دی د 6.50 مول ها اوس دا یاد ساته چې کله د مول پارټیکلز خبره کیده یا د پارټیکلز مول کنورژن کیدو لکه مطلب کله موږ مول راکړو موږ د مول پارټیکل ته کنورټ کوو یا پارټیکل راکړو د پارټیکل مول ته کنورټ کوو نو باید به یو ګاډو نمبر یو کانسټنټ نمبر دی دا یاد ساتئ هغه موږ نه راکړل په ګیون کې خو تاسو خامخا دا څه کوئ دا بلی کوي دی موږ راکړی نه خو چې زموږ په مارونه کې پکاريږي نو دا تاسو خامخا څه کوئ منشن کوئ خو دا یاد ساتئ یو ګاډو نمبر ان هغه برابر دی څه د 6.023 کراس 10 raised to the power 23 خدای یاد ساتل به تاسو نه منشن کوئ دا به خپل کوېسچن کې چې کوم کمپاوند ایټمز یا مالیکول کې د هغه حساب
لکه دونه پارټیکلز خو په یو مولز کې خو د چا دلته CH4 کې باندې نو زه ولیکم molecules of CH4 molecules of CH4 per mole per mole یعنی د CH4 په یو مول کې 6.023 کلاسین سکور 23 مالیکولز کې باندې دا د ایوګاډرو نمبر وایم خبره مطلب مې دا چې دا کوم ایوګاډرو نمبر تاسو منشن کوئ دا به جست نمبر ملي کوي دا د خپل کوېسچن د حساب سره کوي لکه دلته په کوېسچن کې ماته CH4 کې باندې کنه نو ما ځکه ولیکل چې مالیکولز اف CH4 پر مول کدا هایدروجن اټم په اړه کې خبره کېده نو ما ولیکل چې هایدروجن اټم پر مول کدا واټر د مالیکولز په اړه کې خبره کېده نو ما ولیکل چې H2O مالیکولز پر مول صحیح اوس راځو required لا سره required نو که زه وګورم نو په کوېسچن کې چې کومه کوانټیټي زمانه غواړي سره required دی نو هغه زما سره هغه منشن دی چې کالکولیټ د نمبر اف مالیکولز نو څه پکار دي موږ ته نمبر اف مالیکولز پکار دي څه پکار دي نمبر اف مالیکولز اف د چا پکار دي د CH4 پکار دي صحیح شو اوس راځو سره فارمولا نو فارمولا زما سره د نمبر اف مالیکولز of CH4 is equal to number of mole of CH4 into Avogadro number of mole of CH4 into Avogadro number nazam sara formula and with the help of this formula we will calculate the given mole into the number of molecules what's putting the values putting the value زموږ سره number of molecules of CH4 is equal to number of mole of CH4 number of mole of CH4 د څه برابر دی 6.50 number of mole of CH4 د 6.50 mole برابر دی into او Avogadro number زما سره 6.023 cross about 23 molecules of CH4 per mole into 6.023 into 10 raised to the power 23 CH4 molecules per mole CH4 molecules څه کوي کوم چې د خپل numerical دا specific کېږم ځکه چې ما ته خدا پته لري چې CH4 molecules زمانه غواړي نو دوه particles زموږ سره د CH4 په یو مول کې هم وي که پرس کدا هایدروجن خبره کېده نو ما هایدروجن اټم پر مول سو هغه لیکل و مې کړو اوس راځو نمبر اف مول زموږ سره برابر شي نمبر اف مالیکولز نمبر اف مالیکولز زموږ سره برابر شي نمبر اف مالیکولز به برابر شي دا یاد ساته چې مول پر مول سره شي کټ شي مول د مول سره شو کټ شو یعنی CH4 مالیکولز پاتې شو د یونټو لیکلو مقصد هم زما دی زموږ په انسر کې یونټ په خپل راشي یونټ سي کوم کوانټیټي د CH4 مالیکول په خپل څه شي هغه راشي کوم چې زما سو ریکوایرډ او چې کله دې په دې کې ضرب ورکو د هیلپ اف ساينټیفیک کیلکولیټر نو موږ سره راشي 3.91 into 10 raised to the power 24 molecules of CH4 کوم چې زما سو ریکوایرډ انسر نو دا زموږ سره څه شو هغه ریکوایرډ انسر شو په لاست کې لیکل شي چې result زما څه شو number of molecules of CH4 کوم چې معلومولو او موږ څنګه معلوم کړو څه ترالو 3.91 into 10 raised to the power 23 molecules یعنی the CH4 په 6.50 مول کې 3.91 into 10 raised to the power 24 CH4 سوي molecules وي اوس تاسو په دې ایکسرسایز کې یو questions given دی یو numericals given دی
او ما چې څومره مخکې فارمولا ډسکس کړو نو په دغه فارمولو باندې تاسو ټوټل نومریکل کولی شئ خو دې نومریکل به تاسو لږ زیات کنفیوز کیږئ نو ما وایي چې دا تاسو ته زه په خپله څه کوم سال کوم او نومریکل داسې چې کالکولیټ ماس آف 6.68 into 10⁻23 molecules of PCl3 یعنی فاسفورس ټرای کلورایډز یعنی دا څه کوي د دې 6.68 into 10⁻23 molecules د دې ماس ته کنورټ کوي نو چې څومره فارمولې موږ ډسکس کړې په دغه فارمولا کې داسې فارمولا نشته چې هر پارټیکل دی په هغې ماس ته څه شي کنورټ شي مطلب د پارټیکلز او د ماس ډایرکټ ریلیشن نشته په انډایرکټ مین سره دا زه ایزیلی کنورټ کولی شم 6.68 into 10⁻23 particles of PCl3 به اول زه څه کنورټ کوم نمبر اف مول ته نمبر اف مول ته به دا څنګه کنورټ کوو دا به په یو ګاډو نمبر ډیوایډ کړو نو دا به نمبر اف مول ته کنورټ شي اوس دغه نمبر اف مول به په مولر ماس کې ضرب ورکړو او دغه به ایزیلی هغه ماس ریکوایرډ ماس انګرام ته څه شي کنورټ شي خبرې مطلب دا دی چې دا نومریکل چې دا په 2 سټیپس کې کېږي په یو سټیپ کې به زه دغه ګیون نمبر اف پارټیکل مول ته کنورټ کوم ځکه چې ماس ته زه ډایرکټلی دغه نشم کنورټ کولی او دغه مول به د مولر ماس په مدد سره زه ایزیلی ماس انګرام ته څه کوم کنورټ کوم